अस्सलाम वालेकुम मलګرو کومو کسانو چې دا وی چې مونږ عمران خان د پاکستان د سیاست نه ماینس کو هغه کسان اوس د عمران خان مینتونه کوي او کومو کسانو بچ دا وی چې مونږ به عمران خان لا انارو نه ورکو هغه کسان اوس په خپل د عمران خان نه انارو غواړي د کشمیر سودا چا کړي وا کشمیر چا هرڅ کړو د باره کې سینیئر صحافي حامد میر ډیر اهم انکشافات کړي دي او د حامد میر د دې انکشافاتو نه پس د نون لیگ یو بیانیه دفن شو د اغوی چې کوم عربونو روپو نقصان شو هغه نقصان سو اب هم په دې ویډیو کې تاسو ته مخه تکدم او بل اړخ ته په پی ډی ایم کې د ټیم کې شدید اختلافات دي هغه اختلافات سدي او څوک عمران خان سره مذاکرات کول غواړي او څوک نه کول غواړي دا ټول اهم ډیولپمنټس په دې نننې ویډیو کې تاسو ته مخه تکدم خدای نه مخکې تاسو ټول ته دا ریکوست دی دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے او ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ ملګرو حامد میر چې کومه انټرویو ورکړی دا نو اوس ویل کېږي دا چې دا د اسټابلیشمنت د طرف نه د اختر لومبنۍ ورځ باندې عمران خان ته یو تحفه ده آیا د کې څه حقیقت دی حامد میر څه ویلی دي چې د کشمیر سودا چا کړې وه دا هم تاسو ته ویم خو د هغې نه مخکې زما د طرف نه تاسو ټولو ته د وړوکي اختر خوشحالۍ دی ډیر مبارک شي د خپلو چم ګاونډ ډیر زیات خیال ساتئ راځو اوس خپلو خبرونو طرف ته او څومره ډیټیل ما تاسو ته مخې ته کېښودل هغه تفصیل سره تاسو ته بیانوم نه لحاظه دا ویډیو پوره وګورئ او لومبي تاسو ته دا وایم چې دې ټایم کې هغه کسان چا چې به دا وی چې یاره مونږ عمران خان د پاکستان د سیاست نه ماینس کوو هغه اوس په خپله د عمران خان مینتونه کوي او کومو کسانو به چې دا وی چې یاره مونږ عمران خان له به انارو نه ورکو هغه کسان اوس په خپله د عمران خان نه انارو غواړي ځکه چې سپریم کورټ دا اټله فیصله کړې ده چې په 14 مای باندې به په پنجاب کې انتخابات ضرور کیږي نو اوس دوی دا کوششونه کوي چې پس چل عمران خان رضا کی د مذاکراتو لپاره چې دوی سره مذاکرات وکړي او دا الیکشن چې دی نو دا اونشي او ټول الیکشن په ملک کې په یو ځای باندې وشي نو اوس دې ټایم کې په پی ډی ایم کې هم شدید اختلافات مخې ته راغلي دي او ویل کېږي دا سینیئر جرنالست حبیب اکرم هغه دا ریپورت کړی دی چې یاره کم واړه جماعتونه دي دې ټایم کې په پی ډی ایم حکومت کې نه هغوی دا سوچ لري چې یاره دوی د موجوده حکومت نه جدا شي نو اوس دې باره کې هم د مختلف چې کم سیاسي جماعتونه دي د هغوی مختلف رای ده او دا یو سوچ موجود دی چې یاره دوی دا غواړي چې موږ د موجوده حکومت نه لرې شو بل اړخ ته نواز شریف مولانا فضل الرحمن او مریم نواز دا نه غواړي چې حکومت د عمران خان سره مذاکرات وکړي او د هغې مین وجه دا ده چې ذرایع دا خبر ریپورټ کوي او بار دا خبر مونږ تاسو سره شیر کړی هم دی چې مریم نواز دا غواړي چې یاره وزیر اعظم شهباز شریف چې دی هغه دی نااهله شي او اوس کو چېرې دوی مذاکرات ونه کړل یا 27 اپریل پورې چې کوم سپریم کورټ دوی له مهلت ورکړی چې فنډز د الیکشن کمیشن ته ټرانسفر کړي شي نو کو دا حکم ونه منلی شو د هغې نه پس به د حکومت خلاف سخته کاروایي کیږي او وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه چې کومه ټوله کابینه ده هغه هم نااهله کیدی شي بل اړخ ته دا اهم خبر هم تاسو سره شیر کوم چې د کشمیر سودا چا کړی وه نو اوس سینیئر صحافي حامد میر یو انټرویو ورکړی ده نسیم زهره په پروګرام کې هغه دا ویلی دی چې جنرال باجوا هغه عمران خان او شاه محمود قریشي او چې کوم دفتر خارجه دی هغې نه د هغې د علم نه بغیر یعنی هغوی یې خبر کړی نو او د کشمیر سودا چې کړی ده هغې مودي سره کړی ده او جنرال باجوا دا سودا مودي سره کړی ده د دې نه عمران خان شاه محمود قریشي او د پاکستان چې کوم دفتر خارجه دی نو هغوی یې نو خبر کړی او جنرال باجوا مونږ 25 صحافیان مخامخ ناستو او هغه په خپله مونږ ته دا ویلي دي چې د پاکستان په پوج کې دا صلاحیت نشته چې هغه انډیا سره مقابله وکړي زمونږ چې کوم ټینکونه دي نو په هغې کې ډیزل نشته او د ډیزلو اغشتو دپاره مونږ سره پیسې نشته خو شکر الحمدلله د پاکستان پوج کې هر قسمه صلاحیت شته په 27 فروری باندې چې کوم د هغوی د ابینندن هغه جهاز راغورځولی د هغې نه دا ثابتېږي چې د پاکستان په فوج کې هر قسمه سیاست هر قسمه صلاحیت شته خو جنرال باجوا څه کول هغه پاکستان ته څونه نقصان رسولی دی دا ټول انکشافات اوس ورځ ته ورځ روځي نو اوس دا خو هم تاسو ته وایم چې د حامد میر د دې انټرویو نه پس د نون لیگ چې کومه بیانیه وه کمې بیانیې باندې چې هغوی په اربونو روپۍ لګولې وې هغې ته څنګه نقصان رسېدلی دی نو هغه دا چې کم ټایم کې د عمران خان حکومت په پاکستان کې نو هغوی سره 2 څیزونو په هغې باندې خپله بیانیه نون لیگ وله چلوله یو دا چې عمران خان چې کوم خپله کارکردګي ده هغه ډیلیور نه کړه کوم چې د هغه منشور یعنی کارکردګي یې ښه نه ده
صحیح شو. نو اوس چې هغوی کله حکومت کې رالل نو دوی مکمل ایکسپوز شو. نو اوس د هغه چې کومه کارکردګي ده هغه د دې نه 100 ګونه زیاته بهتره وه. یو اړخ ته خو دا نقصان هم دوی ته وشو او بل اړخ ته دوی دا به هر ځای کې دا وي او په دې باندې دوی په چې کوم میډیا مهم دی په هغې باندې اربونو روپۍ لګولې وې چې یاره د کشمیر سودا چې ده دا عمران خان کړې ده. اوس حامد میر دا انټرویو ورکړې ده چې د کشمیر سودا چې دا نه دا جنرال باجوا کړې ده مودي سره او د دې نه عمران خان نه خبرو نه شاه محمود قریشي خبرو او نه چې هم د پاکستان دفتر خارجه دی نه ته هغه خبرو. نو اوس ډېر خلک دا هم ریپورټ کوي چې یاره دې ټایم کې اوس تاسو ته پته ده الیکشن صورتحال دی او عمران خان په الیکشن کې ځي. نو اوس د هغې نه مخکې دا د هغه دپاره یو اهم خبر دی او دا هم خلک ریپورټ کوي چې یاره د اختر په لومبۍ ورځ باندې دا داسې ده چې یاره د اسټابلیشمنټ طرف نه عمران خان ته یو تحفه میلاو شوې ده ځکه چې هغوی دا وایي چې دا انټرویو د اسټابلیشمنټ په رضامندۍ سره ورکړې شوې ده. نو اوس ګورو چې راتلونکي وخت کې څه کېږي. ټول اپډیټس په انشاءالله په دې پیج باندې زه تاسو سره شریک کوم. د هغې نه مخکې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.